رمضان المبارک قیمتی عشره چې عید کوم من الله هغه شروع کېدو والا ده او په هغې کې یو بهترین عمل دی چې هغې ته اعتکاف عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت نقل کی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با اعتکاف کو دا اخیر عشری دا رمضان نبی علیہ السلام با دا اخیر عشری دا رمضان دا اخیر نئی عشری اعتکاف دا با نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف ستوائی چې د شلم روجه باندې ماښام چې نور پریوزي چې ته په مسجد کې ناست او د اختر میاشت چې ولیدې شي نو ستا اعتکاف دې ته اعتکاف مسنون اعتکاف چې دی هغه دا دی نن اوولسمه روجه ده زموږ پاکستان کې اتلسم نولسم او شلمه په شلمه روجه باندې سبا نابله ورځ چې ماښام نور پریوزي چې ته په مسجد کې ناست او په اخیره روجه چې کله د اختر میاشت ولیدې شي نو اعتکاف به ختم شي دا مسنون اعتکاف د اختر شپه بیا اعتکاف کې نه چې میاشت ولیدې شوه اعتکاف ختم شي اعتکاف څه ته وایي علما وایي د اعتکاف معنی ده بندېدل او ایسارېدل دا بندم په جومات کې بند شي او ایسار شي اصطلاحي تعریف د دې اعتکاف څه معنی ده ایسارېدل د روجهدار ایسارېدل د روجهدار په داسې جماعت کې په داسې مسجد کې چې په هغې کې د جمع مونځ کېږي او په نیت د عبادت ایسارېدل دې ته اعتکاف ایسارېدل د روجهدار په داسې جماعت کې په داسې مسجد کې چې په هغې کې پنځه ټیمه د جمع مونځ کېږي په نیت د عبادت ایسارېدل دې ته اعتکاف دا اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با اعتکاف بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کو حتی توفا اللہ تردی چی اللہ وفات چی نبی علیہ السلام وفات شو ثم اعتکف ازواجه من بعده بیا د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات نفس بیا د نبی علیہ السلام بی بیانو بنے نبی علیہ السلام دا وفات نفس دا بی بیانو اعتکاف زنانه چی اعتکاف کئی دا په کور کې اعتکاف کوي په هغه ځای چې کوم ځای د دې د مانځه دپاره که د مانځه دپاره یې مخصوص ځای نه نو کور کې به ځان له یو ځای وټاکي په کمره کې یا برنډه کې هغه ځای برابر کړي او نیت د اعتکاف په کې زنانه وکړي او نارینه چې دي هغه به په مسجد کې اعتکاف کوي په اعتکاف الله څه ورکوي چې سړی اعتکاف ته کوي په دې اعتکاف الله څه ورکوي چې کله سړی اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اعتکاف چنے کہ کم سڑے اعتکافو کی یو درے خندق د جہنم نلری کی دا عتقم من النار عشرشو درے خندق اللہ د جہنم نلری کی او یو خندق سمر دے لکہ دزمک او دا اسمان ترمن زفاصلہ دا دینم یو خندق دے سوک چی یوشپا و یوورز اعتکافو کی دم رہی اللہ د جہنم او دنبارو جہاد و سردار فرمائی وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ موتکف چی اعتکاف تکینی اللہ ورلنیکی جاری ساتی کعامل الحسنات کلی دن چی دا اعتکاف پا وجہ کم کارو نا پاتی شی جنازہ پاتی شی نا مریض تا پوس پاتی شی مور عبادات تی نا پاتی شی چی دے دن دراشی بہر چی بدس سمرہ کارو نا کول اغتی نا پاتی شو نا اغی طول عجر اللہ موتکف لب جماعت کی زگل جماعت کے مناسب اللہ بولد د جنازی اجر با اللہ په جماعت کې معتکف ته د ټول اجر په جماعت کې ملي د اعتکاف بل غټه پیدا سره د اعتکاف یو غټه پیدا ده چې د شپو کې یو شپه ليله القدر چې داغي یا یوي شپې عبادت د زرو میاشتو د عبادت نه افضل نو معتکف کو کینی د ليله القدر دې چې اعتکاف تکینی عبادت کې د اگر معتکف تا میلو شو چی کل معتکف اعتکاف لیلۃ القدر فضیلت چی دے اگر معتکف حاصل بل پا اعتکاف کی غٹا پیدا دا اعتکاف کی غٹا پیدا دا چی دے دو گناو دو بل منس پا انتظار کی اللہ دل دمر اجر ورکی لکا دے چی پا مانسو او معتکف ہر ٹیم چی یو منسو کی دو بل منس پا اس پا دو بل مانسو اس پا دو بل مانسو او
حدیث مبارک کې راځي چې څوک موږ کې او دا سکه ناسي یو فرشته د دعاګانې کې یا الله د ګناهونه معاف کړي او د مغفرت معتکف ته دا دعاګانې شو ډیر لوی عمل دی اعتکاف لوی عمل دی اعتکاف بیبي حدیث مبارکو کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مدینه منورې ته تللی او د مرګ پورې بیا اعتکاف نه دی لس ورځې اعتکاف پای کو چې په کوم رمضان کې وفات کېده په هغه رمضان کې 20 ورځې علماء په وجه دي کې یو وجه دا و چې نبی رسول الله ته پته لګېدلې و چې د کال بنای ځکه شل ورځې اعتکاف یا نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو کال په سفر کې د اعتکاف ته پاتې شوی او ځکه شل ورځې چې په کوم کال باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات کېدو اعتکاف چې وو هغه 20 ورځې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بل د اعتکاف غټه پیدا ده تاسو ته پته شته مونږ یو سړي سره حاجت تړلې د خپل کلي نه روان شو داغه په دیره کې وې ستا دیرې ته راغلی دا حاجت مې راوړی دا به رانه پوره کوي معتکف بستر رواني هر څه پرېږدي او راشي د الله په در کې کښېني وی الله ستا در ته الله ستا در ته راغلی م او ستا په در کې ناست یم الله عتق من النار دی الله زما ګناهونه به بخښي ما به د جهنم نه خلاصوي چې مونږ د یو بنده سي ته لاړ شو پرېوځو د هغه بنده زموږ حاجت پوره او معتکف راشي د الله په چوکاټ کې کښېني په جومات کې ناست وی الله راغلی یم تا ته راغلی ستا په در کې ناست یم زم نه الله ما به بخښي زه دې کې ناست یم سوال نه پیدا کېږي چې معتکف بې بخا دی د جومات دې به الله بخښي دې د الله در ته راغلی یو صحابي ګوټ کې ناست داسې دعا یې کوي وی الله ستا نه ځکه سوال کوم چې ته مې الله یې ستا نه ځکه سوال کوم چې ته الله یې بل شته نه که نه نبی علیه السلام صحابي ته وی ورشه ده ته ووایه الله یې دعا قبول کړي داسې په یقین دعا غواړي چې ته مې الله یې نو بل شته دی نه نو چې ته بستره راوړې پرېوځې وایه ربه بل در مې شته نه دقې در کې ناست یم او الله تا ته راغلی یم او ستا در مې اثر کړی دی هر څه مې پرېښي دي بغیر د ضرورت نه به د دې جومات نه نه بار کېږم دا معتکف راغلی او په جرګه الله ته د الله په چوکټ کې ناست بله فایده احب البلاد الى الله مساجدها وابغض البلاد الى الله اسواقها په ټوله دنیا کې الله ته خوښ ځایونه جوماتونه دي او معتکف راشي او په ټوله دنیا کې چې کوم خوښ ځای دی په هغه ځای کې الله ته کي او په ټوله دنیا کې الله ته ناخوښه ځایونه بازار او معتکف راغلی او د ټولو نه په خوښ ځای کې الله ته ناست مسجد کې الله ته ناست بله فایده څه ده بله فایده دا ده چې د اختر ورځې ته یو د اختر شپې ته د اختر شپه چې ده که نه په دې الله عملونه بدلي ورکوي صحابي نبی علیه السلام نه تپوس کوي دا بدلي چې الله ورکوي دا به ليلة القدر وي نه مزدور چې مزدوري وکړي نو خلق ولا په اخر کې بدلوي په دې د دې بدله په دې اخر کې الله ورکوي یا د اختر په ورځ ورکوي یو من جائزه د رکوع د اختر ورځ یو من جائزه الله به بدلي ورکوي استاسو څه خیال دی چې فرشتي الله ته وایي چې یا الله دې معتکف له څه بدلوي خدایه لس ورځې ناست نه بدنظري کړې ده نه ګناه کړې ده نه دروغ ویلي دي خدای یو ګناه نه وکړي او لس ورځې خدای ستا کور کې ناستو څه بدله ورله بدله خو د اختر په ورځ د معتکف ده اختر خو د معتکف دی مړ ستا اختر دی اختر د معتکف دی چې لس ورځې ناستو د هر څه نه یې روژه وه یو ګناه یې لس ورځې نه ده کړې او اوس نن راوتلی دی جامې اغوستې دي او الله ته ولاړ دی وی الله نن بدله غواړم خدایه نن بدله غواړم دې بنده له به الله خامخا ځوانانو ټولې ځوانۍ الله درکړي دي ځوانانو ته درخواست کوم چې دا تاسو د موقع د په اعتکاف کې اعتکاف دپاره کښېنئ اعتکاف کې کښېنئ او دا اعتکاف چې دی سنت مؤکده علی الکفایه دی سنت مؤکده نبی علیه السلام ګورې اکثر کړی دی ښه او علی الکفایه مطلب دا دی چې کلي او علاقه کې یو کس کښېني نو د نورو بې ذمه خلاصېږي خو که یو تنوم کښېنه ناست ټول به پرې ګناهګار خو دا نه چې ذمه مې خلاصه شي معتکف د الله په در کې ناست الله د دعاګانې غواړي ډېره قیمتي موقع ده حدیث مبارک کې راځي د ټولو نه غوره دا ده چې سړی په حرم شریف کې اعتکاف ته کښېني د ټولو نه غوره بختور دي نن په حرم شریف کې خلک اعتکاف سبا به په حرمینو کې اعتکاف ته کښېني حرم شریف په یو اعتکاف ته به ناست دویم نمبر کې غوره چې دی هغه مسجد نبوي دی چې
په دویم نمبر کې سړی اعتکاف په مسجد نبوي بختور خلق تللی دی د دې پاکستان نم تللی دی مسجد نبوي کې اعتکاف. دریم نمبر مسجد اقصا، مسجد اقصا په دریم نمبر. او څلورم نمبر د خار جماعت د مصر غټ جماعت او بیا هغه مسجد په چې پاغي کې ګڼه ډېره وي او بیا د خپلې محلي مسجد په دې ترتیب باندې اعتکاف ته کېناستل دا یو بهترین عمل دی چې زنانه کورونو کې کېني او نارینه په مساجدو کې کېني. ځوانانو تاسو ته وایم تاسو اعتکاف ته کېنئ، مشران مه کېنوئ اعتکاف ته. ځوانانو تاسو اعتکاف ته کېنئ، ځوانانو تاسو اعتکاف ته کېنئ. الله د ځوان سړي د توبې په انتظار دی. ای ځوانه ته به یوه شپه وایې الله ما معاف کړه، به چې نه دې معاف کړه، په دویمه شپه خدایه معاف کړه نه دې معاف کړه، په دریمه شپه خدایه معاف مې کړه نه دې معاف کړه، په څلورمه شپه خدایه معاف مې کړه. دې کې به یوه شپه لیلة القدر راشي او جبریل امین او ملائک به راکوز شوي په دې ځمکه کې به ګرځي، سلامونه به ورچي او معتکف په اعتکاف ته ناست وي خدایه نن مې معاف کړه، نن خو لیلة القدر دی، د الله رحمت به په جوش کې راشي. ځوانانو ورځ به پکې دې مشوره وکړئ اعتکاف ته کېنئ. ښه خبره دا ده خانقاه کې اعتکاف وي د علماو په نګرانۍ کې سونګرام کې شمس العارفین مولوي صاحب دې خانقاه کې اعتکاف ته ډېر شي کسان ناست دغه اعتکاف ډېر بهتري نور سکي سامیق صاحب دې اعتکاف ته ناست هم بهتر نور هم ډېر شي ځایونه دي. ښه خبره دا ده هغې ځایونو کې کېنئ د علماو په نګرانۍ کې اعمال به زده کوئ، اعتکاف به زده کوئ. او که هلته نشئ کېناستی نو د خپلې محلې مسجد چا سره خبرې مه کوه، چا غیبت مه کوه او غلی را روان شه په شلمه روژه باندې بستره راواله او جومات ته راځه ربه را روان یم ربه روغې له را روان یم او انشاءالله مطمئن اوسه چې د اختر په شپه واپس کېږي روغه به شي انشاءالله. بهترین عمل دی ټول د اعتکاف نیت وکړو چې اعتکاف وکړو. دا موقع په لاس نه راځي ځوانانو نه د معلومه کبل رمضان په لاس رانی شي او په دې کې الله رضا دی چې دا 10 ورځې سړی اعتکاف ته کېني او د اختر نه راوځي که نه سړی د اختر په خوند شي انشاءالله اعتکاف ته به کېنو. خیر دی خپله محله کې کېنئ 10 کېنئ 15 کېنئ 20 راځئ دې اعتکاف ته کېنئ 1 2 کېنئ 10 کېنئ اعتکاف. جومات ته د خدای کور دی او ته د خدای در له راغلی بس روغې نه راغلی چې کوشش وکړو چې ټول اعتکاف ته کېنو.